حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي زه معراج په شپه بره الله وخېجولم، لیلة المعراج لیلة الاسراء بره وایي وم آسمان باندې نه دی، وایي د سر د پاسه مې داسې ګړز ګړز شو، وایي چې مې وکتل څه انسانانو د هغوی دا خېټې د کمرو په شان داسې لوی لوی وي، ماران پکې ګرځېدل، بهر خلکو ته ښکارېدل. نبی علیہ السلام سره د لوی شان نه پته ورته نه وه چې دا څوک دي. جبریل علیہ السلام ته وی جبریل من دا څوک دی؟ جبریل علیہ السلام ورته وی دا هغه خلق دی چې دنیا کې د سود معامله کوله، سود اغسته، سود خوړو، د سود کاروبار کو، وی دا ستا د امت هغه خلق دی سودیان، ځان ساتي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام خطبه ویلا، اوږده خطبه ویلا، او هغه خطبه کې د سود تذکرہ کوله چې ګوره سود لوی ګناه دی، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سود دومره لوی ګناه دی، د سود 1 روپۍ نه ده، 36 مرتبه د زنا نه زیاته خطرناک ده. 36 ځله زنا بدکاری دی وکړه، دې پر د سود 1 روپۍ واغستا، وای د سود دا 1 روپۍ د هغې نه زیاته خطرناک ده. نو د سود د معاملې نه دی الله مونږ تاسو وساتي.